جانان فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي وی کوم سړي چې مال د دوه شیزونو ضمانت راکو کنه په دنیا کې د دوه شیزونو ضمانت مال راکو کما چې د دوانو جامو ترمنځ دي یعنی جبا او کم چې د دوانو پتونانو ترمنځ دي یعنی شرمګا پیغمبر فرمایي چې د دې دوه شیزونو ضمانت مال چا راکو نو اضمن له الجنه نو زبدل د جنت ضامن جوړېږم ضامن دی به د جنتی وي نور د الله نه څه غواړي د دې حدیث په مطلب پوه شوې یعنی پیغمبر علیه السلام دا فرمایي چې کوم مسلمان بنده چې د دې دوه شیزونو ضمانت راکو یعنی د خپل ژبې حفاظت یې وکړو غلط استعمال نه کړه خپله ژبه د خپله ژبه یې کنټرول کې وساتله او یعنی د دواړو پتونانو ترمنځ یعنی د شرمګاه یادي په شرمګاه پوهېږئ که نه یعنی د شرمګاه غلط استعمال نه کړه د دې دواړو شیزونو حفاظت یې وکړو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي اضمن له الجنه زه به د جنت ضامن یم یعنی دی به جنتي وي